بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید و شهدا، سفر میاشت ده 5 مجالس و سلسله ده، دویم مجلس ده اس خدمت کے حاضر ہوئی. ابتدا کے بعد شریف فقہی مسئلات اس خدمت کے عرض کو معمولاً پختنه کیږي دا ډرینک سے مکم چیکو شربات یا جوس وغیرہ یا سافٹ ڈرینک دی کی الکوهل استعمال وی. سار خل پختنه کوي سو آیا دا الکوهل سره دا جوس و شربات چې کله صحیح ده که صحیح نه ده. کسا دی کی کچیر الکوهل 2% پوری وی بیا فرق نه کوي، که 2% نه پورته دی بیا حرام ده چې کله صحیح نه ده. ادیشن سوم مسئله دوست خدمت کې دا عرض کوم: بینک ګاټي بنیاد باندې خلک پیسې ورکوي. مثلا یو کس ته ما پیسې ورکړي قرضه 10 لک روپۍ، زه ورته وایم چې ما بینک ګاټه راکوه. آیا دا جایزه ده که جایزه نه ده؟ دا جایزه نه ده، دا حرامه ده، دا سود کې رسي. بینک ګاټه ورکوي، هغه مثلا یو سیستم ده، هغه باقاعده بزنس ده، کاروبار ده، کاروبار کې پیسې چلیږي، هغه ته څه بنیاد بیس شته ده. اوس که ته دا نامه پکې کېږدی چې چونکې بینک یا ورکوي تو پیسې بینک کې ایښي، مګوره ګاټه زه در کوم. یو کس وایي چې مو بینک کې پیسې وي مغه ګاټه ته راکوه، دا جایزه یې نشي جوړولی. زه ډېر کسان دا شی کوي معاشره کې، دا غلطه ده، طریقه صحیح نه ده. یوه مسله بله اوس خدمت کې عرض کوم، چونکې ایمو دا مجلسان د یو دی، هغه دا دی چې معمولا ایمو قرآنخانه مجلس کېږي، بیا سپارې خال تقسیموي، خلکو ته لسو کې سپارې ورکوي. ډېر کسان بیا ورسته پوښتنې کوي چې دا سپاره مو باندې واجبه ده که واجبه نه ده. که څه یو خو دغه طریقه غلطه ده چې ته خامخا په زوره چاته سپاره ورکوي. تو مجلس ته که چیرې څوک راغلل، اندایه تا باندې احسان وکړلو، تو نه احسان کړی دی، تو ورباندې احسان نه دی. یو کس تو دعوت قبول کی، تو مجلس کې کینی، یو امین وی، یوه فاتحه وکړي، ډېره غوټه خبره ده. اوس دا چې ته مړی ورکوي، یوه غوری ورکوي مکمل، یوه سپاره یو قرآن په سپارې، دا ټیک خبره نه دی. او بله دا درته وایم چې پروردګار عالم مقدار نه دی مقرر کړی چې ته مثال 20 کورنونه 30 کورنونه ختم کا او شیطان مړی زه بخکم، یا خدای تلی لګولی وي دغو شیو دپاره. یوه سپاره ویلې نه ویلی شي چې خلوص سوي، صدقات سوي، خدای څه قبوله شي، هغه ټولو نه بهتره دی. اوس دغه طرف ته لږ ترڅم چې د کوم سپاره څه ته ورکوي، که څه هغه باندې یوه واجبه دی که نه دی. پوښتنه دا دی که چیرې هغه قبوله کړله څه ټیک شو، زه یا یم قبوله یې کړه، زړه سه یې قبوله که، بیا په کار دی هغه وایي
که چیرې قبول یې نه کړه تو ویر که لوس کې ویر کولی مطلب قبلوله نه دی. همو تاسو پښتو کې ټکی څه کوو چې سترګو نه سترګې شرمېږي هغه خو واخیستله خو زړه قبول یې نه دی کړي په ژبې عادته نه دي ویلي نو لازمه نه دی چې هغه داسې پاره ووایي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد. عزاداران سید الشهدا داره چونکه سلسله دا د مختلف علما خدای و انشاءالله خاص سلسله د مبارکه ده پدی مختلف علاقو کې لکه زه به مثال در کوم تیرا انګو طرف ته د 50 اشری ډیری کې مو صرف عادت یو دستوري مجالسو سره خو زه فخر کوم لکمل خیل قوم باندې جوانانو باندې څغوی بهترین و سنتو بهترین و کرو ابتدا ده کوي. موږ اکثرو ځایو کې دا شی دی چې یو کار مثلا څه کوونی وي په کار وي عقل پسند کار وي اسلام پسند کار وي خلک انده زړو ته پلارو نیکو ته سترګې غړوي. ځنه چې ورته وایي چې نه یمو پلار نیکه دستور دی ما یې خرپا او بنده خدا پلار نیکه د پیر و پیغمبر و چی شی و ته څه کله پلار نیکه خونه د نه پرېږدوله بیټاک دې نه پرېږدولو هر شی د نوي کړل پلار نیکه جامې د وغورځولې واسکټ دې وغورځولو خیلې دې وغورځوله پلار نیکه کلچر د پرېږدول هغه ځای کې پلار نیکه درته نه یادېږي اسلام کې درته پلار نیکه ډېر ښه یادېږي ځکه زړه شیونه وي هغه څه لږ غوندې خورایي به یې نه دوی مو نیکانو پلارانو دستورو دا غلطې خبرې دي. نن سبا زمانه ماډرن شوي دی ایجوکیشن تعلیم مخ ته لاړ دی دا شیونه خلکو ذهن نه قبلوي او دا بهترین شی دی چې لکمن خیلو کې مثلا دغه یو ښه آغاز شوی دی یو ښه سلسله دی په کار دی 2 مهینې د یمو تربیتي ورځې دي د یمو تبلیغي ورځې دي په کار دغه 2 مهینو کې پرا تبلیغ او ترویج او تربیتي پروګرامونه کې دی دا مجلسونه نه دي دا د تربیات او د هدایت درسونه دي دا خیمه حسینی دی چې دغه خلکو ته درس میلويږي سبق میلويږي. مو څه دستوري مجالس نه کوو څه دستوري مجالسو کې دستور وکړه بس خاتم مولا حسین سره قبول شولې. لذا یو بهترین آغاز دی چې دغه ځای کې د کیږي دینه مخکې چې دوی کوم بهترینو سنتو ابتدا وکړله کوي د خدای نور توفیق ورکا پروردگار علم دوی ته نوره دین دوګني رات شګني ترقی نصیب کړي انشاءالله. او اشاره مده شي طرف ته توګه چې دا څه تنوع وي دا یو ښه شی دی. مثلا حقیقت دی مو پر چنار کې الحمدلله خو علما جوان علما بهترین کسان موجود استفاده وشي مختلفو کسانو نه مختلف ټاپکس وچړای شي چې مکه یو ښه میسج میلو شي انشاءالله. ما چې کوم نن مجلس دپاره عنوان تاسو خدمت کې عرض کړی دی هغه د بصیرت عاشورایي څه باندې رهبر معمولا تاکید کوي علما معمولا تاکید ور باندې کوي هغه یې چې دا بصیرت نن سبا معاشرې دپاره ډېر زیات ضروري دی. بصیرت د سره نوي جنډا به د اوچاته کړي وي روان به وي په یوې لارې خبر به نه وي چې انجام یې چی شی دی. قرآن واضح آیا دی سوره انعام کې بار بار د ټکې قرآن والا ټکی دی بار بار د ټکې قرآن کې استعمال شوی کوم آیا ما درته پیش کړي چې پروردګار واضح یی قل هل یستوی الاعمى والبصیر آیا اعما بصیر کس برابر کیدای شي یو کس نابینا دی یو کس بصیر دی یو کس پیږي یو کس نه پیږي یو کس بصارت لري یو کس بصیرت لري دا دوه برابر نشي کېدای. قرآن دی افلا تتفکرون تاسو ویلې سوچ نه کوئ دغه خبرې باندې قسم معاشرې ته چې څومره زیات نقصان بې بصیرتي ورکړی دی دومره بل شي نه دی ورکړی. اهل بیت ټول نه زیات فریاد بې بصیرتو خلکو نه کړی دی بل چا نه دومره فریاد نه دی کړی. که تاسو قرآن ته حدیث ته سترګې وړئ مولا سید الشهدا اصحابو کسا تعداد سن و سال مختلف ده خو صفات ورکې مشترکه صفات ورکې ډېر زیادي چې هغوی کې یو بصیرت و. صرف اندغه باندې لږ سټرس درته کوم که اصحاب حسیني ته که سترګې وغړئ سن و سال به مختلف درته وبرېښي تعداد به مختلف درته وبرېښېږي. زیارت ناحیه کې تعداد 81 رغلی دی 17 بني هاشم ذکر کړي دي مولا سی منصوب زیارت دی مجلسی بزرګور ذکر را کړی دی. اندیشون سره زیارت رجبیه کې 88 تعداد د کربلا شهدا ورغلی دی دی کې بیا 13 بني هاشم ذکر کړي دي. دا تعداد مختلف دی خو د مو کوم روایت راخسته دی مو معروف و مشهور روایت راخسته دی چونکه یو مقتل دی څنګه کربلا وکي باندې لیکل شوی دی مقتل ابي مخنف نور دی ای شهید مطهری ډیر تایید کوي علما ډیر تایید کوي
دغ مقتل کې چې کوم روي دی عبدالله بن ضحاک نمیږي چې هغه کربلا واقعې کې عین ګواه و موجود و دا رغلی و مولا سید و شهدا ته یې وله مولا زه رغلی یم زه لسم ورځې جنګېږم ما جنګه کوم خو که چیرې وکسم چې ما شوله مفیده نه دی بیا ما ته اجازات وي زه بیا واپس سم لسم ورځې وجنګېدلو څه کسان یې قتل کړل بیا میدان نه لاړو ووتو کربلا میدان نه بیا زنده پاتې شو بیا اندي اکثر واقعات نقل کړي دي مقتل ابي مخنف کې مو کربلا واقعونه راخستي دي خاص کر مصائب هغه بیا اندي عبدالله بن ضحاک ویلي دي بیان کړي دي او د 72 شهداو ذکر چې کوم کړی دی هغه اندي کړی دی 72 شهداو ذکر هغه اندي کړی چې دي کې بیا 30 کسان بني هاشم دي ذکر کړي دي 18 بني هاشم جوانان ور کې زموږ د توله تعداد مختلف دی اما یو شاید مشترک دی اصحاب حسینی کې هغه صفات دي خصوصیات دي دا صفات مو د پر ډیر مهم دي هغه صفاتونه یو صفات هغه بصیرت عاشورایی ده نن سبا زمانه د پر انتهایی مهم ده سه کسا بعثت نبی و مقدمه و تمهید و غدیر د پاره غدیر یو تمهید و باقاعده غدیر یو تمهید و کربلا د پاره کربلا و مقدمه و تمهید د ظهور د پاره دا رابط لري بل سره دا بی رابطه نه دي دا کړه دي د ملویږي بیسات کړه غدیر سره ملاو شو غدیر کړه کربلا سره ملاو شو کربلا عاشورا کړه به ظهور امام سره ملویږي بر محمد آل بیت محمد سلام اللهم صل علی محمد و آل لذا یاد وسطوی ظهور امام امتداد خط کربلا ده ظهور امام امتداد خط کربلا ده امام ظهور تیاره اندغه حسینی خیمه نکیگی بل زینه نکیگی اندغه زینه کسان تیاریگی و تیاریگی بسنگی سکله ته کربلا شهدا ځان د پاره آیډیل نمونه جوړ کی آیډیل نمونه وګرځي تاسو ته یو مثال در کوم یاد وساتوي کسا موجوده ایمو زمانه کې تاسو د کسو داعش متسو ریاضه ولا کومه فرمولا ده چې کومه فرمولې کې جوړ شول ما غا فرمولا ده چې کومه فرمولې کې خوارج و د یزید لخکار جوړ شوی وو ما غا فرمولا ده هغه کومه فرمولا ده هغه مغه فرمولا ده چې صرف عبادت کافی نه ده صرف عبادت المنزونه کافی نه دي کچیر صرف اندادر سره وی بیا یو ورځې زمانه امام په خلافت تور او چتوای شي ارپڅیدای شي بیا لکه ابن ملجم عمر سعد دغه کسان چې عبادت کې کام کسان نه وو اما امام وخت په سره پاتې دلنده کسان مهم شی ده خوارج تاسو کس ابن عباس کله مولا خوارج ته ورواستولو واپس ته راغلو مولانا پښتنه کې چې ابن عباس د والد چوک د والدل مذاکرات ته ورستولو مولا غختل چې جنگ نه وشي دوی سره کله چې واپس راغو مولا ته دی مولا د سې کسانو ته د ورستولې وم څه ټنډې مې ولې دی د سجدګاه هغه علامتونه ورباندې ناسو د سجدو والا یعنی پټخ کې کړي وي ټوټکې مې ولې دی عبادتونه پټخ کې کړي وو او چهره وچی شوي وي عبادتونه ساده لباسونه چول المنزونه کول قرانونه الوستل مولا ته دی چې مولا داسې کسان دي خو بصیرت ټکې نه لري نکته دا ده بصیرت ټکې بصیرت نه لرلو څه بصیرت لرلې د بل طرف ته تاسو راشه اصحاب حسینی ته نمونه اصحاب دي قربان مشم اصحاب حسینی معمولی کسان نه و چې مولا ته ملو شوي وو مولا څه دا جمله کړي دی انداسې نه دی کړي ما رأیت اصحابا اوفا من اصحابی مخبل و اصحابنا وفادار اصحاب بیا نه ولیدل چې کوم 72 کسان مولا ته ملو شو دا 72 کسان نمونه دي آیډیل دي مولا ته ملو شوي دي مولا دا جمله مبالغه آمیز جمله نه دی کړي کسا تلک گذشته تا که لوړ شي پیغمبر اصحاب ته سترګې وغړی پیغمبر اصحاب کې ودسې کسان څنګه پیغمبر باندې اعتراض کړی دی
صلح حدیبیه وشوله څه کسان راغله پیغمبر نه اعتراض وکړو څه موږ ته نه دی قبوله مثلا څه کسان ته نه وه قبوله حدیث مثلا جنگ حنین کې غنایم جنگی پیغمبر تقسیم کړل څه کسانو اعتراض وکړل څه عدالت نه وشولو پیغمبر ته نه شکوا کړي ده څه کسان به لاړل جنګونه به ووتل لاړل پیغمبر به ورته وویل این تفرو چېرته سوی چېرته فرار کوئ پیغمبر اصحابو کې داسې کسانو څه پیغمبر ته نه ګیلې شکوې شوي دي اندی شان سره مولا علی علیه الصلاة والسلام اصحابو کې ځانه کسان داسې وو څه مولا ته نه ګیلې شکوې کړي دي نهج البلاغه یې ګیلو شکوو نه ډاکه دی ګرمۍ به راغلله مولا ته به ویله څه ګرمۍ دی مو نه سو ژمی به راغللو مولا ته به ویله څه ژمی دی مو نه شو تلای مولا به ته نه ګیله کوله مولا یوه جمله دا کړي دی نهج البلاغه کې څه خدایه مانه دا واخلې خدای مانه دا کسان واخلې اټول مالک اشتر نه وو اټول عمار یاسر نه وو اټول بوزر و سلمان و مقداد په شانتې نه وو اندیشان سره تراشه امام حسن مجتبی اصحابو ته هغه ځکه کسان پیدا شول که څه غدار وو خار شول ځنه کسان پیسې واخیستلې عبیدالله چې مولا تر زمانو کې سبېدلو 8000 کسان مولانا بیل کړل امام یې بیله پرېږدولو مولا خیمه باندې حمله وشوله امام زخمی شولو امام مجبور شولو صلح باندې دغ تنظر کې که تاسو سترګې وغړوئ مولا سید الشهدا ته کوم 72 اصحاب ملاو شول دا 72 اصحاب ټوله وفادارو ټوله جان نثار اصحاب مولا ته ملاو شوي دي او داسې اصحاب څه ټوله مطیع وو بې چونو چرا اطاعت یې کړی دی د مولا لذا مولا دا جمله فخر سویلی دی چې ما خپلو اصحابو غوندې وفادار اصحاب بیا نه ولیدل یو صلوات وستایي مولا باندې خو دوی اصحاب و صفات کسا چې بحث وکړي مختلف صفات یو صفات څه هغه ډېر ضروري دی خاص کر موږ معاشرې دپاره انتهایی مهم دی هغه دا جمله دی قربان مشم مقصد بصیرت بصیرت ډېر مهم دی نن سبا زمانه کې بصیرت ځکه تاسو ته وایم او موقع شناسی محل شناسی یو کس کې څه موقع و محل شناس انسان وي پوه شه با بصیرت انسان دی حق و باطل پیژندای شي پوه شه بصیرت والا انسان دی نهج البلاغه کې مولا یو جمله کړې دی مولای فقد البصر اهون من فقد البصیره دا څه سترګې د نوي ړوند وي خیر دی مولایي خو بصیرت د نوي زړه سترګې د نوي حق و باطل نه پیژندي رښتیا درویغ نه پیږي مولا دی څه دا ډېره ګرانه ده مولایي څه ما ته هغه شیه قبول دي څه ړندوي هغه شیه راته نه دي قبول څه هغه سترګې لري حق نه پیژندي باطل نه پیژندي رښتیا نه پیژندي درویغ نه پیژندي حق اوسه ملګرتیا نشي کوای حق اوسه مزال نشي کوای نن سبا موږ تاسو معاشرې کې دا حالت شته دی هر چا ته شا بسویر کوو هر چا سه پڅیږو هر چا سه ودرېږو هر محفل کې کینو مغوی ساز غږوو ایمو معاشره دغه دی دي ته نفاق نه ویلی شي دي ته هوښیارتوب نه نشي ویلی نفاق و منافقت چلکه د ایمان سره ربط نه لري چې ایمان کمزوری وي هغې کې دا شیونه ورکیږي زه سوال جوانانو حوالې سره که صحیح مو محفل کې الحمدلله جوانان دي څه پیژنګولي دی علامات دی مثلا بصیرت څه یو انسان څنګه پیژندای شي څه بصیرت ورکیدی که نه دی ورکي که څه که یو چاته مثلا یو کلاس ویر کې مثلا شلو کسانو کلاس ویر کې بچی و څه دغو ته لږ بصیرت وښیه جوانان ویر کې څه لږ بصیرت په زده که بصیرت زده کوله به چی شی وي آینده به صرف لمنځونه ورته وښیو روژې ورته وښیو مثلا کفان ورته وښیو غسل ورته وښیو آینده بصیرت دی بس ومه ورسول بصیرت مو ورته وښیلو نه د بصیرت نه دی مولانا نهج البلاغه کې یوه جمله کوي مولایي څه انما البصیر من سمع فتفکر بصیر یو صفت دا دی څه چې ووري فورا یې نه قبلوي چې ووري فورا یې نه قبلوي سوچ به کوي سوچ زاویې کې تلې کې کسي څه دا مو څه واورېدل آیا دا صحیح دي که صحیح نه دي کیدای شي ته چا په بری کې واورې نن سبا یمو معاشرې کې دا شونه شته پروپیګنډا رښتیا درویغ شخصیت کشي
خو لږ سوچ خو هم په وخت څه چا وویله چا طرفه خبره وشوه ما تاسو د میډیا اکثر سوشل میډیا کې روزانه پروپیګنډې رښتیا درویغ ورکې چلیږي انسان ته خدای عقل ور کړی دی که نه څه ته لږ سوچ په وکړه ته لږه تحقیق اوسې وکړه ته لږه پښتنه ورسې وکړه څه وایي رښتیا دي که نه دي مولا دی یې څه فورا رایو نظریه ویر نه کی سوچ وکی و نظر فابصر مولا یې چې وکسی که نه سطحی نظر سے نه کسی ابتدایی نظر سے نه کسی یوی سطحی نگر کسان یوی عمیق کسان یو شای جوور نگاه سه کسی تحلیل و تجزیه کوایشی قربان مشان زه تاسو نه پښتنه وکم دا اوس حالاتو کې دا څه کوم ماحول متبرابر شوی دی مثلا مویایو جنگ نه سنیایی جنگ نه موایو څه امن اهل سنت ای څه امن موایو څه ایوی علاقې کې د وسو موایو څه ور د لګیږي موایو څه بچی د یتیمان کیږي ښځې د کونډې کیږي موایو څه کار د خرابیږي هغه یې څه کار د خرابیږي مودا کوششونه کوو څه امن راولو هغوی دا کوششونه کوي څه امن راولي بیا د مانځه چوک دی څه امن نر کې غواړي نکته خو دی که نه پښتنې حق خو لرو که نه ویلې آیا حکومت آیا سکیورٹی فورس ذمہ داری نشته دي ذمہ داری شته دي علاقې کې چا سایو چکویو پیستاول نشي ګرځېدای اندغې علاقې کې څنګه بیا دوی په موجودګۍ کې مرچې جوړیږي مثلا دوی په موجودګۍ کې ناامنۍ طرف ته اقدامات کیدای شي ویلې ته خپل ریټ نه کوې مې سطحي نگاه نه دی پکار سوچونه پکار دی ته د کومه طرفه شروع دی کاته د کومه طرف نه کیسه شروع ده د کوم ځای نه دغه پروګرام چلیږي لږ سوچ دی نه پکار ده مولا څه څه ونظر فابصر کوم شی څه کسي دقت سره کسي سوچ پکې غور پکې مولا یې څه وانتفع بالعبر بصیرت ولا غسي کسان دي څنګه تاریخ نه عبرت خلی سبق خلی وکسو کنه گذشته مونی جنگونه وشول عبرت نه واخلي کنه انسان پکار د عبرت نه واخلي تیر شوي جنگونه سبق واخلو جنگو کې فایده څوره نقصان څوره تعلیم ته څوره نقصان رسیږي ترقی ته څوره نقصان رسیږي بزنس کاروبار ته څوره نقصان رسیږي جوانانو ته څوره نقصان رسیږي ایمو نوی نسل ته بچیو ته څوره نقصان رسیږي زه داسې یم اهل سنت یم هوش نه کار خستلی پکار دی هوش نه ټولې غلط فهمې ټولې افواهانې ټولې پرپیګنډې جنگ ماحول څنګه جوړیږي الا شیعو طرف نه ټیک شروع کیدونکی دی الا شیعه د حمله کوي شیعو ته څنګه افوا جوړیږي الا سنیانو د ډیفنس دپاره دفاع دپاره مرچې مضبوطي کې الا حمله د نه کیږي ادوا طرفه پرپیګنډې شروع ماحول ګرموي عبرت خستل پکار دی دي شي نه د عبرت مقام دی دیزی کی څه هوش نه عقل نه کار ونه خستلی شي زم ځاغه مشران ادوا طرف ته څنګه ذمہ دار دی پکار دی هغه دغ ټیم کې کیننی چې بیا جنگ ټیم کې ډېرې منډې وایي هغه منډې دوره پکار نه رچي دا منډه ډېره پکار رچي چې امن کې وایي هغه منډه چې بیا شل وري وایي دغه ځای کې اوس 2 وري منډه ووایه دا ډېره ښه منډه دی یو صلوات واسطه محمد و آل محمد صلی علی محمد مولا دی ثم سلک جددا واضحا هغه کس بصیرت والا دی چې هغه تیارول یارو کې مزال نه کوي رونال یارو کې مزال کوي گمراهیو کې مزال نه کوي هغه واضح ول یارو باندې مزال کوي داسې کس بصیرت والا دی کسا زه تاسو ته نمونه دیر کم ما بحث د طلاق غوندې کې خشک شروع کړی دی دی نمونې مو ته پکار دی زه صرف نمونې دیر کم تاسو اوس اندازه لګي چې زه د څه غواړم څه درته بیان کوم که تاسو د بصیرت نمونې وکسوئ که نه تاریخ کې نمونیات دوا طرف ته میلویږي بصیرت نمونیات اوس ته میلویدای شي بې بصیرتۍ نمونیات ته میلویدای شي اوس ډېر ورسته نه سوم پیغمبر دور ته یا د مولا دور ته امام حسن دور ته مولا سید الشهدا دور والا نمونې درته ذکر کم ایوا 2-3 نمونې تاسو ته اندازه ولګي کسا ایوا د بې بصیرتۍ نمونه څه تاریخ کې ذکر شوي دی هغه محمد حنفیه یاد دی محمد ابن حنفیه ویلې ایدې د مثال ذکر کوم چونکې څه کله ولایات امامات صحیح طریقې سره درک نه وي شوی که نه نه وي پېژندلی بیا ځنه وخت کې دا شی بې بصیرتۍ والا
اقدامات کیدای شي. ایدا نمونه دا دی چې کله یوه جنګ کې مولا محمد حنفیه ته کمنډری ویر کې مخ ته یې وستی دو چې کله واپس راشي دو امام ته ګیلایا وکي اعتراض وکي مولا ته خپل پلار ته مولا علی علیه السلام ته ورته وایي چې مولا ته د ما مخکې ستایې جنګو کې د خنه ته به د مخکې ورستایې قاتل ولا شهادت ولا هغه ته څه مړ شم اما حسن و حسین دوره مخ ته نستایې هغه ورسته پتې کوي. امام څه جواب ورکوي مولا ورته وایي زویا محمد حنفیه حسنین د رسول الله زمن دي زهرا بیبي زمن دي ته ما علی زوایې هغوی باندې رسول الله خفه کیږي نسل اماماتو سه منقطع کیږي زه ځکه هغه مخ ته نشم ستولی کله دغې جملو سره یې پوی کی فورا معذرات وغواړي خو اندا درک نشوله دی د ولایت که نه څه کله ولایت صحیح نه وي درک شوی بیا دا شي ونیم اعتراض کیدای شي چې انسان یې وکړي دا د بې بصیرتۍ یو مثال دی. یو دویمه نمونه تاسو خدمت کې زه عرض کم تاریخ کې تاسو یې نامه ډېره اورېدلې دی هغه صاحب ناز دی جاوید آقا مطالعه شته دی سلیمان بن سرد خزاعي یا خزاعي قبیله وه داسې معمولی کس نه دی سلیمان بن سرد خزاعي دا کوفې کې اوسیدونکی دی ایدی درجه مقام که تاسو وکسوی که نه حبیب ابن مظاهر نه اوچاته درجه دی حبیب لاندې ډګری کې د اهل تشیع د شیعو مشر سبېدو د هغه نه پاسه ډګری کې و څه څوره پروګرامونه کېدل هغه بیدي ماتحت کېدل هغه بیدي خونې کې کېدل دی به څه کله اعلان وکړلو نه خال برجمه کېدل ایدي په ویناو په چیغې به خال کې دي کور ته یو ځنه ځي ترجمه کېدل ټولېدل به دا هغه سیکانس دی څه کله شهادت یې ته میلاو شو 54 سال عمر یې و تاسو خپل اندازه لګوئ 61 کې کربلا واقع شوي دی و دا پیغمبر دور کې 28 سال عمر یې و یعنی پیغمبر صحابیه پاتې شوی دی پیغمبر دور یا در کړی دی سلیمان بن سرد خزاعي خو سیدي مسله چی شی دی کسه کله څه پاته ورته ولګي څه مولا مدینه پرېښلي دی روان دی کوفې طرف ته ټولو نه اول سلیمان بن سرد اعلان وکړي سره څو یې خونې ته راجمع شوي شیعه د خپلې خونې ته راجمع کړي تقریر ورته وکړي خطاب ورته وکړي آمادهیې کړي مولا ته تیاری کړي څه او دوی فیصله وکړي چې امام ته خط ولیکو اول خط سلیمان بن سرد ولیکلو اول خط مولا ته اندی ولیکلو اول دستخط هم سلیمان بن سرد په وکړلو اخیری دستخط به حبیب کړی دی سوچ وکوئ اول دستخط چوک په کوي سلیمان کوي اخیری دستخط چوک کوي حبیب کوي دا خط څه کله وستی دا خط دا تاسو ته نقطه زنن واضح کوم څمکه د میسج د تمیلو شي کسا کوفې کې اکثریت د شیعو نو نشوي پوي کوفه د شیعو اکثریت شهر نو څه اکثریت شیعو ورکی کوفې کې اکثریت اهل سنتو اقلیت کی و شیعه اقلیت کی و کوفې په باره کې مولا کانسپټ او تصور غلط دی سمو یې څه کوفه داسې نه کوفې خپل حد کې خپل قربانۍ ورکړي دي چې څوره کوشش کړی دی کسه څه کله دا خط سلیمان ولیکلو که نه هغه نه بعد نورو شیعه خطونه شروع کړل هغوی یې ولیکل هغه نه بعد اهل سنت والا کسان واوله چې موږ ته پاته دی چې اوس دا تخته الټو کېږي حکومت بدلیږي یزید تخته څه الټو شي مولا حسین ته مثال قدرت میلاو شي نو هر څه مغه لوز کی وي سوره اهل سنت وو د کوفې ول اکثریت مغو یا خطونه ولیکل دا خطونه څه مولا ته رغلی د داسې نه دي چې دا شیعه او اقلیت لیکلي دي اکثریت اهل سنت لیکلي دي خو داسې اهل سنت نه اوس اهل بیت نه پیژندل هغوی محبت یا زړه کې و محبت دی حده پورې چې دا خطونه دوی خو بیله پرېږدوه څه زه به تاسو ته نامې وښم شبس بن ربعي څه کربلا قتیلونو کې دیا خط ولیکلو دیا مولا ته خط استولی دی هغه نه علاوه قیس ابن اشعث عمر ابن حجاج دیا خطونه استولی دا شیعه نه وو دوی ورسته کربلا قتلانو کې حساب شول دوی خطونه ولیکل څه مویا ورسته پاتې نشو دا خطونه څه کله واستولی شو مولا ته لاړل اندا سلیمان بیا ورسته پاتې کیږي ویلې
سوال دی ویلې کوم کس دوره مخکې و دوره انقلابي و دوره صف اول کې و سابقه و مزی و تاریخ و یو مثال و بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته څومره تعلیم یافته یې نکته دیر کوم بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته مزی گذشته څومره درخشان دی بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته څومره غټ شخصیت یې بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته څومره اهل بیت سره پاتې شوی بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته علي سره ابتدا کړی وي بصیرت ته ضروری دی چې علي سره د انجام وشي بصیرت د پاره ضروری دی چې علي پرې نه دی بصیرت د پاره ضروری دی چې مولا حسین پرې نه دی بصیرت د پاره ضروری دا نه چې ته اول کې المنځونه روژې سباوي بصیرت د پاره دا ضروری دی چې انجام د ایمان سره وځي څه یو متوسوه جمله انقلابي شوله پته کېدل ضروری نه دی انقلابي مړ شي انقلابي پاتې شي انجام د انقلابي وځي دا ډېره مهمه ده موږ ځنه کسان دغه فخر کوي چې موږ انقلابي یو موږ انقلابي پاتې شو نه مزي ښه دی مزي ښه دی خو مزي مستقبل نه جدا نشي مزي یو خیل دی مستقبل و انجام بل خیل دی یو صلوات واسطه محمد و آل محمد صلی علی محمد نو تاسو سلیمان ولا دغه کیسه مکملوم کسه سلیمان بن سورد جنگ جمل کې مولا څخه کله دعوت ویر کړلو کنه جنگ جمل ته نه راغللو سلیمان جنگ جمل ته نه راغلو مولا ته څوله خلکو ته ویل څه وکم دی جنگ جمل کې و طرف ته قسم طلحه دی زبیر دی پیغمبر کوله دی بل طرف ته علی دی زه څنګه د جنگ کې شرکت وکم نه راغلو جنگ جمل ته کله مولا واپس کوپې ته راغللو سلیمان اوسه ملو شو مولا سلیمان ته بیزتی ویر کړله سلیمان ته جنگ ته نه راغلی ما دعوت دیر کو جنگ کې د زه بیله پرېږدوله مولا ښه تنبیه کړلو مولا ته عذر پیش کو بنا منع وکړه مولا یې بنا نه که قبوله توجیه نه کو قبول ریزن یې پیش کو مولا نه کو قبول بعد کې مولا امام حسن سره ملو شو ګیلای ورته وکړه چې بابا ایتو بابا علي ډېر سخت بې ذاته کوم مولا ډېر بې ذاته کوم ښه نه وکړه خلکو په مخ کې ما ته داسې خبرې وکړي امام حسن یوه جمله ورته وکړه ورته سلیمان تو نه ګیله ځکه وکړه که نور نه راغله هغه شیعه وو یا نه وو ځنه تو نه ګیله ځکه وکړه ته شیعه وې تی منونکی وې تی شیعو کمنډر وې مشر وې ملک وې تو ویلې ما بابا علي بیله پرېږدولو هغه نه بعد یې وعده وکړه چې دا به زه جبران کوم بیا جبران وکړو جنګ صفین کې بیا راغلو جنګ صفین کې ښه وجنګېدلو ښه وجنګېدلو اما څه کله بیا مولا شهادت وشول مولا علي علیه السلام امام حسن څه کله خلافت ملو شو مولا امام حسن ته څه کله شرایط داسې پیش ول چې مولا مجبور شو صلح باندې دوستانو خیانت وکړلو اخ ټایم کې چې کله مولا صلح وکړه بیا انده سلیمان مولا پسې ولګېد امام حسن پسې بعد رټبې وسې ویله ځنه خبرې به کولې یوه جمله دا یا کړې دی یا مذل المؤمنین دا یوه جمله و امام حسن ته به ویله څه مؤمنانو ذلیل کوونکی یعنی داسې به ورته ویله څه امام حسن موږ ذلیل کړلو ویلې دا صلح یې وکړله یعنی ته سوچ که امام شناسی څه نوي امامات نه پېژندې امام نه پېژندې بیا دا شی وي انسان اطاعت امام بې چونو چرا پکار د انسان وکي امام معصوم دی دلته شناخت و معرفت ډېر مهم دی چې ته څومره شناخت حاصل کړی دی دا ډېره مهمه نکته دی وروسته بعد کې دا چې کله صلح امام حسن وکړي مولا حسین ته وایي چې ته قیام وکړه ته پاڅېږه زه د سره یم حکیم شام په خلاف ملګري مو سره دي مولا امام حسین ورته وایي چې امام حسن امایا امام دی څه یې هغه فیصله دی هغه ما یاد دی کوم یې هغه قدم دی هغه ما یاد دی ته څنګه دا خبره کوي بیا چې کله مولا امام حسن ته شهادت ملو شي بیا امام حسین پسې راشي ځواب ورسې راوستی چې څه اوس خو تا ته مکمل وشو اوس خو ته امام شي اوس ته قیام وکړه زه د سره یم امام حسین ورته وایي چې شرایط مغا دي چې کوم امام حسن دور کې وو نظام نه دی بدل شوی زه قیام نشم کولی صلح شوی دی موږ صلح باندې خپه نه کېږدو اوس سترګې غړوه وخت مخته رسي چې کله مولا قیام کوي
کله مولا روزی مدینه پرېږدي سلیمان کور کې پروګرام جوړوي خط لیکي مولا ته اول دس خط بکوي اندا سلیمان بن سوره د ښځې بیا کربلا ته نه راځي ویلې بیا واجه دا بین کوي څه هلتې کوفې کې مرشلا لګېدلې وه لګېدلې خو ټیک دی کوفې کې مرشلا ولګېده ابن زیاد مرشلا ولګوله څوک روتای نه شو څوک نه شوي خو اندغې مرشلا کې حبیب بزرګوال کربلا ته راغللو عبدالله نمیږي خپلې سپین ساري مور سره خپلې کولې سره کربلا ته راغللو مسلم بن اوسجار راغلو نور کسان راغلل ته ویلې نه راغلې سلیمان ته ویلې نه راغللې اندا سلیمان بعد کې کربلا واقع نه بعد اوس ته پاته دی یو قیام وکړلو قیام توابین نه ودی آئی قیام توابین یعنی توبه کوونکو والا قیام دوی ته څه پاته ولګېده څه مولا شهید شو مولا سره ظلم وشو هغه نه بعد دوی پشیمان شول خیمان شول څه موخه نه وکړل مولا سره نه پاڅېدوی مولا نصرت من نه وکړلو دوی بیا قیام توابین شکل کې پاڅېدل سربراهي اندي وکړله 4,000 کسان یې پاڅول 4,000 کسان هغه 4,000 کسان وجنګېدل بني امیه ورسه قاتل شول خو هغه ځای نه ونیوللو څه کوم ځای نیولای شو سوچ منې خبرې ته یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې کسا موقع سا اقدام کولا بصیرات غوړي څه بصیرات در کی موقع سا به اقدام کوي مکانزه کوي بصیرات والا کسان مکانزه کوي رهبر معظم یو جمله ده شکار لحظه ها شکار لحظه ها په کار د څه لحظې شکار کې ته کومه څه د پڅېدلې لحظه وي هغه دسه پاتې نشي دا ډېره مهمه نکته ده بې موقع قیام څه کومه ده دا ډېر مهم دی کسا کربلا کې 72 کسان وو 72 کسان وو کم ترین تعداد په مطابق 30,000 لخکار عصر عاشورا پورې هر وسار کړی وو څو کسانو 72 کسانو او که د سلیمان والا کسانه مولا سره موجود دی 4,000 کسان کربلا ته روستلی وې څه 72 کسانو لخکار د 150 زلو لخکار عصر عاشورا پورې وسروای شو 4,000 کسانو به څوره نقشه بدله کړي وه څوره نقشه به بدله کړي وه او که قیام په موقع کړی وې پسېدلی وې بصیرات ورکې وې سلیمان کې بصیرات ورکې وې نو دا نقشه بدلېدای شوه تاسو ته جمله عرض کم ابن لبید نبیږي ورمن زهرا سلام الله علیها تراشی یو جمله او ته وکی او ته یې بیبي مولا ویل نه پاتېدو علی ویل نه پاتېدو قیام ویل نه وکړلو مطالبه ویل نه وکړله توره ویل نه وچاته کړله موسی پاتېدلو کنه بیبي و ډېره جوره جمله ورته وکړله څنګه امامت شناسۍ سره تعلق لري بیبي ورته یې څه مثل الامام مثل الکعبه یؤتی الیها ولا تأتی ولا یأتی امام مثال کعبه مثال نه امام مثال کعبه مثال ده کعبه چوسی نگرزی کعبه سے به حجیان گرزی ورسی با زمای تاسو وا فریضای تاسو وا سو تاسو امام نصرت کړي وې تاسو امام سمادات کړي وې تاسو امام ته پڅېدلی وې قرباني مو ور کړي وې امام پڅېدو در سره امام څخه ناصرین نه وو امام څخه یاران نه وو امام څخه ملګری نه وو امام څخه ملګری وې امام نه پته کېدو څه نه پڅېدلې دا ډېره مهمه نکته ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد ډېر مننه کوم قربان مشام زه تاسو ته اوس ایدي تطبیق بصیرت باندې کوم کسا دا مو تاسو ته بې بصیرتیت باندې دوی نمونې ذکر کړي خو زه ته بصیرت والا یوه دوی نمونې ذکر کړم یوه نمونه اندا دی حبیب بزرګوار د اسخات ټولو نه اخري وکړلو کربلا ته ټولو نه مخکې راغللو څه کله خط د مولا ته راشي خط د مولا ته راشي اول خط ماچی کی قاصد ماچی کی مینه وسو کی خونی تیر نه وبسي څه خط خلاص کی وکسي چې ور کې لیکلي دي کوله پختنه ونه وکي قاصد د چو خط د چو حبیب بزرګوار ته یې قاصد د مولا سید او شهدا او خط مولا طرف نه د سی لیکلي دي
مولا کربلا ته راغلی دی، محاصره شوی دی، خویندو سره راغلی دی. تا نه څه غوښتي دي، ما ته یې ویلي دي زه تا راشم مدد وکړه. ای حبیب معرفت ته خو سترګې غړوئ، څه ورته یې کولی ته کول او تی څه اراده ده دی دا کولی تی کولی ما خو سوچ تاسو ته دی. تاسو به څه کېږي خلخانې ته مو سوچ دی، شک کې هم لاړ شم نشم لاړ. هغه دا جمله ورته فورا وکړي حبیب ای ما ټیکری ته واخله، ای تا توره ما ته راکړه، یا ای ما ذمه ته قبوله کړه، ای تا ذمه ما ته راکړه. زهرا زوی حسین ته وغواړي ته سوچونه ورباندې کوي، ته یې خلخوانې خبرې کوي. فورا حبیب وایي څه کولې، ای تا امتحان مخستلو، ای تا امتحان و دغې خبرې کې صرف نه تللې خبره ورکې نشته دی. حبیب څه کله کربلا ته راځي که نه، لور یوه ورځې پلار نه پوښتنه کوي مولا حسین نه، بابا کربلا ته لښکرې راځي، ای تا چوک نشته چې تا مدد و نصرت ته چوک راشي؟ مولا ورته وایي څه لورې تاسو زمانه د رسول الله ولیده، ارمن زهرا مو ولیده، علي المرتضی مو ولیده، حسن مجتبی مو ولیده، مو صبر وکړو، مو ستر ظلمونه وشول، صبر مقام دی. اوس کله حبیب کربلا ته راشي دوړې اوچاتې شي، مولا خپلو یارانو ته وایي، مولا علمدار ته وایي ما علمداره وروره، علي اکبره زویه، قاسمه ور یاره راوزوی، بني هاشمو ځوانان راوبسي، صف کې ودرېږي، لور ته یو غږ وکړي لورې لږه راوځه، ای ما لښکر خوا لږ وکسه، ای ما لښکر خو لږ وکسه. مولا حبیب ته لښکر نه یایي ویلې څه بصیرت وي ورکې که نه معرفت ورکې وي، هغه یو وي هغه لښکره دی. که بې بصیرته وي هغه لښکرې ویلې نه وي څه حسن مجتبی څه و، هغه یو یا نه حسابېږي، یو نه حسابېږي. او حبیب هغه شخصیت هغه معرفت څه کله راورسېږي ورمن اولیاء بی بی سلام ورواستوي څه حبیب ته وایه څه د زهرا نونې د تا ته سلام کوي. حبیب کربلا خاورې راواخلي سر نه واچوي، خدایا حبیب خو داسې ورېځه ما ولیدلي، خدایا حبیب خو مړ شوی وی، خو د زهرا نونو مظلومیت خو یې ما ولیدلي. او حبیب نه دومره بروسه څه کله اخري خیمو ته اور ولګېږي، بیبیانې خیمې نه وځي، ولیا بیبي عباس ته غږ نه کوي، اکبر ته غږ نه کوي، قاسم ته غږ نه کوي، غږ کوي ما حبیبه وروره چېرته یې؟ علي نونې خیمو نه ووتلې. زدارو بصیرت د دښته یایي، دا بصیرت دی. اجرکم علی الله. ما یوه نمونه درته ذکر کړله، شوزب و عبیس یوه نمونه دی د بصیرت. شوزب و عبیس نمونه دی د بصیرت. شوزب عبیس ته یایي، عبیس لسم ریزه دی، شهدا د رځي، شهدا د رځي. عبیس اول ته لاړ شه وجنګېږه، جنازه د راشي بیا به زه لاړ شم. عبیس ورته یي شوزب ملګري یو وړکالي نه، ته ما نګران زه تا نګران، یو بل نه د ځانونه قربانو، خو دا خبره د ویلې وکړه څه اول زه بیا ته، اول زه شم که ته شې، هر دواړه قتلیږو، هر دواړه شهیدیږو. بیګا مولا مو ته ځایونه وښیلي دي، شهادت ځایونه یې راته ښیلي دي، خپل مقامات یې راته ښیلي، دا خبره د ویلې وکړله، فلسفه یې راته وښیه. شوزب ودی عبیس ای زهرا زوی حسین ته سترګې وغړوي، د غریب ته خو سترګې وغړوه، تو کربلا ته ټولې هستی و نستی سره غلی دی، دا کربلا ته ټولې خلخانې سره غلی دی. دی ټول اهل و عیال راوستلي دي، یوه طرف ته یې ټول وړونه، بل طرف ته یې ټولې خویندې، بل طرف ته یې وریرونه، بل طرف ته یې خوریونه، بل طرف ته یې تره زامن، ټولې کربلا ته راوستلي دي. حتی دا څه وړه بلبله سکینه یې راوستلي دي، حتی دا څه شپېږو میاشتو وړوکې ازغار یې راوستلی دی. ورته یې د عبیس سترګې خو ته وغړوه، ټول یاران دوستان یې راوستلي دي، دا به د ټولو درد بیله بیله وکسي، ټولو زخمونه به بیله بیله وکسي، هر چا باندې به بیله بیله وخوږېږي.
ما دا جمله دی د پاره وکه ابستمونې ډېر ګرانې ډېر ګرانې زه شهیدېږم خو زه یم چې ته مو ملګری زه چې کله تا جنازه خپله لاسه راوړم ویږ سم ایما زړه ته به درد میلو شي مکه مولا سه دغه درد کې یوه ذره زیا شریک شم دا درد مو مولا سه یوه ذره ایما یا شریک شي شامل شي زدارو دا بصیرات دی کربلا شهداو کې بصیرات ورکیو یوه نمونه ته بلا ذکر کوم مصایبو او د فضایلو جملې ورکی دي قربان مشم تاسو نه خدای ورمنه زهرا بیبي دغه اوښ کې قبولې وګرځوه انشاءالله هغه نمونه نافع بن هلال دی تاسو دا نامه کربلا کې اورېدلی دی هلال بن نافع مو اکثر هلال ذکر کوو ځنه مرسیه ولا ذکر هلال مولا حسین لښکر کې نشته دی دا د یزید لښکر والا کس دی هلال الٹا نما دو نما الٹا کی نافع بن هلال دا د مولا حسین لښکر والا کس دی او هغه کس دی چې مولا نه ډېر ګران و مولا سره ملګری شو هغه کس دی ماهر تیر انداز و شجاع و بهادر و الوړه ځواني مولا باندې ډېر ګران و لسم شپې چې کله مولا قتلګاه کې ګرځېدلو نافع بن هلال ورسره دی څټه څټه ورپسې روان دی مولا ورته وویل نافع بن هلال ویلې روتلی ما پسې ورته مولا بیله د نشم پرېښلی بیله د نشم لیدای او د هغسې هستي دی چې کله لسم په شپې مولا امتحان واخیستلو ټولو ته یې ویله چې تلای شو مشالې مړې کړلې او چې کله هلال پاڅېدو نافع بن هلال نه نافع پاڅېدو ته مولا انا علی نیاتنا و بصائرنا مولا مو ماغه جذبه دی چې کومې جذبې سره در سره غلي یو مولا مو ماغه بصیرت دی نه د پرېږدو بیله مولا مو د سره یو مو سرونه د نیکو قربانوو مو وینې د نیکو قربانوو مولا مو خلخوانې د نیکو قربانوو څټه جمله ورته دا وکړي مولا جان نوالی من والاک نعادی من عاداک مولا جان څوک چې تا سره دښمني کوي موږ هغه سره دښمني کوو څوک چې تا سره دوستي کوي موږ هغه سره دوستي کوو مولا څټه جمله ورته دا وکړي ما کرهنا لقاء ربنا مولا یاد وساته موږ شهادت نه ډریږو موږ قتلېدلې نه ډریږو موږ نه وپسېږو که څه دا 72 کسان دي دا آیډیل دي نمونه دی موږ دپاره زدارو دا د بصیرات نمونه دی دوی ته قتلېدله مړ کېدله توري جنګونه وینه دا معنا نه لري دوی ته وفاداري ډېره غټه معنا لري